ډېر خبرې کول نه غواړم. زمونږ ډېر محترم مشر تابع ایمل ولی خان چې زما پلار جان به ورته لارښود ویلو، زه مشر تابع به ورته ویلو. ډېر په ګران وی زه به ډېرې خبرې نه کوم. زما پلار صرف زمونږ د کورنۍ شهید نه دی، صرف زما پلار نه، دا د دې ټول پښتون قام پلارو، دا دې ټولو پښتنو ګورې شهید دی. صرف زما پلار هغه ګورې د ټولو خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه ګورې مړ نه دی. خو ګورې دا یوه وعده راسه وکړئ چې د هغه نظریه به مخکې بوځو، پرېږدو به یې نه. ګورې زما پلار به ماته یوه خبره کوله، ویل ګورې بچیه ګورې ژوند به ویل په نرۍ تېرې، ویل په سادګۍ به ژوند تېرې. ګورې ویل چرته به ویل ځان نه کمزوری کې، ویل زما نه ویل زده کړه وکړه. او نن هغه وګورئ هغه زمونږ په منځ کې نشته دی. ما نه ډېره ژړا راځي، خو بس ما ته مې خورې نو کور کې ویل د بابا بدله باخته نو مالچان یې واخلو. هغه خو موږ ته وایي چې نامعلومه دی، دا نامعلومه به موږ له څوک معلوموي. زه ډېر خبر کول نه غواړم، خو زما د پلار قاتل دا اسټبلیشمنټ به راله اننون به راله نونکی ګورې، دا نامعلومه به راله معلومه ګورې. او چې نه معلوم کلی په دې کلو کوڅو په دې بانډو کې به ورته جلسې کوو، پاڅونونه به ورته کوو. او زما پلار ګورې دا مړ نه دی، ګورې دا ژوندی دی. ډېر ډېر خفګان وخت دی، خو بس زړه لا به حوصله ورکوو. او ډېرې خبرې کول نه غواړم. پلار به مې یو آیات ویلی و، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. موسی علیه السلام چې د خپل کلي نه وتلو ویلې چې یا الله زما دا کلی د امن کار جوړ کا، دې ظالمانو په منګه باندې بده ورځ جوړه کړې ده. دا غږ ویل پیغمبري غږ دی، دا د امن غږ. دا ګورې صرف زمونږ غږ نه دی، دا ګورې ویل پیغمبري غږ دی. د دې ځینه چې وتلو ما سې واده وکړه، ویل زه به ویل د حج داخله به کوو، ویل چې زه رالم ویل د حج داخله به کوو، بیا به پېښور ته لاړ شو. بس دا مال چې ته رالې نو ته خو په تابوت کې بند وي، دا حج داخله به څوک کوي؟ هلته کور کې ما ته خورې نه جاړي. دغه زما که چیر ور دی دا به سبا له راغټ چې زما پلار جان څه شو، نو موږ به ولته څه جواب ورکوو؟ ای ظالمانو د پلار مې ګناه څه وره ویښې وی، خو د امن خبرې ته دې غلطه خبره وی. که وایي چې دا د امن خبرې باندې موږ ووجلو، نو که کینی په شریعت دې کینی، په دین دې کینی، په اسلام دې کینی، په قرآن دې کینی. که ثابت یې کړه چې دا د امن خبره غلطه ده، نو اول به ګورې تاسو به ولاړې ستاسو په دې لاسونو کې زما دا سر پروتي، زما دا کوپړی به ستاسو په لاسونو کې پرتی. ګورې خو ګورې د امن خبره بابا جان به مې ویل چې دا ګورې پیغمبري غږ دی، پیغمبري. ګورې بچیا ګورې باچا خان بابا ته ګوره ویل یو څادر به په دې وګاره چلیو، او یو سره ټوپۍ به دغه کلي وه، او هغه به هم صرف یو پکول او یو دغه به څادر به په دې ځای راچلی و. ووتلو سار ټیم کو چې رالی دغه تابوت کې بندو. مال بابا جان ستا خو هغه ټولې وعدې دروغې شوې، وعدې به څوک پوره کوي؟ بس خدای بخلی شهید مولانا خانزیب. زه په دې نه جاړم چې زما پلار مړ دی، زمونږ د خوا نه جدا شو. زه په دې جاړم چې ووجلو چا، ګناه یې څه وه؟ ګناه ولې ووجلو؟ ګناه یې څه وه؟ ګناه دې راوښیي. خو ګورې د دې یو چغې بس صرف بس جواب راکوي، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے. زما پلار جان به دا چغه ګوراسي نه واله چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ځکه بې واله نن ورته وګورئ د دې شاته دا وردي ده، ګورئ د دې شاته دا اسټبلیشمنټ دی. ګورئ دا اسټبلیشمنټ به راله ګورئ د پلار قاتلان معلوموي. بس زما دغه څو خبرې وي، خو ګورئ دغه د پلار نظریه به مې مخکې بوځو که نه، څوک یې بوستل غواړي لاسونه اوچت کوي. بس دغه زما یو څو خبرې وي.